Zara 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 tayariyam raza darta tayariyam yo palas Deobandiyam gozar badar ka wo zabardast Deobandiyam raza darta tayariyam yo palas Deobandiyam ازمایز زه د دې سټیج څخه اعلان کوم په ټول پاکستان کې چې څوک زموږ د مشرانو پر عقیده لګیږي چې د دنیا په هر کونج کې هر څوک د موږ مقابلې ته تیار دی. الله فضل چې زموږ د مشرانو کومه عقیده ده هغه حق ده. زموږ د مشرانو پر هر کردار چې په هر نامه وي هر ځای مو وغواړي د الله په فضل باندې میدان ته ور حاضر یو، پر هغه میدان باندې به خبر ورسره کوو. او موږ تمام علما وده ته دغه کله چیلنج ورکوو چې ستا چې کم مسائل دي چې دا پر بدعت باندې مشتمل دي، تا ته دا چیلنج دی چې ستا څه مسائل دي یا عقاید دي فروعي دي که اصولي دي چې ته اختلاف پر لري، دغه تمامو مسایلو په باره کې ته د دیوبندیت دعوه کوې، د دیوبندیت قمیص اغوندې د هغوی په لباس کې کار کوې، تا ته چیلنج دی دا ستا عقایدي په دغه زموږ په کتابو کې د یو عالم په کتاب کې ته موږ ته راوښایه چې دا کوم نمونه ما و تا ته در واخیستل او د جمهور علماو په نزدیک دا ټول بدعات دي، خرافات دي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زه محمد اکرم یوار بیا د تحفظ عقاید علماء دیوبند پښین د طرفه څخه ستاسو په مخ کې د زلپشین سپینو مسلمانانو پښتنو ورونو یو ځل بیا تشریف لرم او موږ مخکې دوی ویډیوګانې جاري کړي دي د عبدالخالق سیفي بریلوي په باره کې او موږ د ټول گمراه کن عقاید و نظریات ستی په مخ کې شو پښتنو مسلمانانو او د ټوټل گمراه کن عقاید و نظریات چې دی د کومو شیانو د کومو خرافاتو قائل دي دا موږ ستی په مخ کې کښېښول. دا دواړه ویډیوګانې په زرګونو کسانو وکتلې، تر ده پورې ورسېدلي دي او دی تر اوسه پورې په دې کې خاموش دی او هیڅ هم او دا موږ مخکې هم ویلو چې دا قیل و قال نسي کولی او اوس هم دی مکمل طور په دې کې خاموشي اختیار کړې ده. په دې کې دا طاقت و قدرت سته نه چې دی خبره وکړي. دویمه خبره دا ده چې دی د مناظرې چیلنجونه وایي او دا وخت څخه دی دا لګیا دی چې زه مناظره کوم پلانې راسه په پښین سیمې کې څوک نسته او دا د فلانه ده. حالان کې مسلمانان ورونو دا د مناظرې پر نامه صرف او صرف د شر و فساد قائل دي. د کم مخ دی، دا د کم مخ یعنی دی مخ څه مخ لري، په کم نامه غږ کوي. که په پښین کې زموږ دیوبندي علماو په باره کې د ده سره خبره سي بیا دی اوریجنل دیوبندی و ځان ته وایي، اصلي دیوبندی و ځان ته وایي، و ما ته په پنجپیري وهابي وایي، و ما ته په جعلي دیوبندي وایي. دی کارډ استعمالوي صرف او صرف. او چې د هغه سړی دا دوه مخې درې مخې څلور مخې سړی یو دی مخانه ډیر دی چې دی قندهار ته ولاړ سي بیا دی د حنفي په نامه باندې غږ کوي. د هغه سړی چې پېښور ته ولاړ سي د ایاز باچا او په دارالحناف او د هغو سره کښې دي بیا دی د صیفیانو د عقیدو د نظریاتو قائل دی، بیا دی د هغو سره جګ غورځي. زما چې د چا سره نه لګېږي زه جګ نور سره غورځم. بیا چې د هغه سړی کراچي ته ولاړ سي د هغو په مکتبو کې کښېني د هغو سره بریلوی دی. زوی مړی ستا کم مخ دی. د انسان همیشه یوه خبرې وي یو یې مخ وي. ته لکه خښ ته څلور دي مخان دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي
مذبذبین بین ذلک لا الی هؤلاء ولا الی هؤلاء. په خوله یو یې په زړه بل یې صرف کارډ استعمالي ټیه دي چمکاو کړی د نور هیڅ اصلیت نه لري. جیب کتره د خلکو څخه جیبونه وای او د پیسو چم دي جوړ کړی دي، نور هیڅ مسله نه ده. ته د سیفیت د عقایدو نظریاتو قایل یې. صرف اور صرف د دیوبندي علماو دشمنی هار دی وغاړه تا چولې دي، نور هیڅ مقصد نه لري. صرف اور صرف د دیوبندي علماو خلاف د ملا تړلې ده او پر دغه نامه باندې خپل ټیه چمکاو کړې ده. یو مخ دې هم نه دي ښکاره او د تمامو مسلمانانو په مخ یو ځل بیا موږ دا خبره کوو. دی بار بار د مناظرو خبره کوي، د چیلنجو خبره کوي. که ته واقعي مناظره کوې، واقعي و چیلنج ته تیار یې، سپینو مسلمانانو پښتنو ورونو په واضح او په خلاصو په ښکاره الفاظو موږ دا خبره ده په مخ کېږدو چې موږ د مناظرې من وعن ته تیار یو پر هره موضوع چې سره غږېږو. خو اولنۍ موضوع به د مناظرې، اولنۍ شق، اولنۍ کلام، اولنۍ موضوع به دا وي پر سیفیت باندې. زما د عقیدې، زما د دیوبندي علماو د عقیدې مطابق سیفیت پیر سیف الرحمن ضال دی، گمراه دی، مضل دی، خلق گمراهان کوي. ستا څخه عبدالخالق زه دا پوښتنه کوم چې ته د سیفیت یا د پیر سیف الرحمن په باره کې د هغو د خطرناک غلیظ عقایدو په نظریاتو په باره کې ته د څه قایل وې؟ ته دا پیغام علی الاعلان جاری که که ته سیفی نه و خلکو ته ووایې چې دا ګمراهان دي او موږ پناه غواړو د دغه رقم خطرناکو عقایدو څخه پیر سیف الرحمن او د هغه پر طریقه باندې د تک خلکو څخه دا ګمراه دی، ضال دی او مضل دی. دغه خبره مسلمانانو پښتنو ورونو په خلاص الفاظو کې مرسته په مخ کې کښېښوله. د تحفظ عقاید علماء دیوبند یو کارکون ستا و سامنا ته ستا و چیلنج ته تیار دی. اوله خبره به پر سیفیت کوو او که ته سیفی نه دا خبره جاری که چې دا گمراه خلق دي، گمراهان دي، د خلکو و عقایدو نظریاتو باندې حمله آور دي او صرف اور صرف د جادوګرانو یو ټوله ده. دغه ویډیو جاری که، نور خبره به بیا پر مخ کو. جزاکم الله خیر. السلام علیکم.